سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر بد خبره د پی ټی آی ورکز لپاره، خاص کر د مایوسي خبر پدې ده چې عمران خان چې کوم دی هغه شیر افضل مروت د پارټۍ څخه د ایستلو هدایت وکړو. د پېښې په موقع باندې د پارټۍ رهنما سره چې کوم دی د عمران خان ملاقات شوی د ورته ویلي دي چې څه شکایتونه ورته کړي. عمران خان ورته ویلي چې د هغه کم رکنیت د دا ور ختم کړي د پارټۍ څخه یو باسي او بل اړخ د کم ایم ان ای سیټ د هغه د استعفا طلب هم دی وکړي چې مطلب استعفا دی ورکړي او د پی ټی آی د کوم سیټ چې د دی ورپرېږدي. یاد وي چې په ثوابۍ کې چې کومه د جلسه کې تقریر کړی وي په هغه په بنیاد باندې د پی ټی آی والا چې کوم خلک دی یا ایمنګان دي یا چې کوم هم څوک دی عہدهداران دي یا د پنجابي یو څه دی وکیل له کسانام د وکیل د سنام می پته نه لګي ماته، خو هغه ورته زما په خیال سره شکایت کړي چې څه به ورته ویلي اوس دغه مونږ نشو ویلای. خو هغه د هغه نه بعد چې کوم د مشورې نه بعد د هغه د رکنیت ختمول او د سیټ اخیستلو حکم کړی چې د عمران خان ویلي دي چې شیر افضل مروت چې کوم د زر ته زر د پارټۍ څخه وباسي او د پارټۍ رکنیت او چې کوم سیټ دغه ور ختم کړي دغه ترینواله. آیا تاسو په دې فیصله باندې خوشی یا مطلب خوشاله یا نه؟ آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا فیصله به ښه ثابته شي د پی ټی آی لپاره کنه بده به ثابته شي؟ آیا شیر افضل مروت به بل ګوند جوړوي یا څه ته هم زی پارټۍ ته زی؟ هغه په خپل خلا خبره نه راغلی. خو تاسو څه فکر کوئ چې شیر افضل مروت به اوس پرمختګ سوي مطلب مختبه لار سوي او سبا کوي چې د خپل روان مستقبل لپاره چې هغه پارټي جوړوي بلې ته زی یا د عمران خان سره پاتې کیږي؟ نو په کمنټ سیکشن کې وایي دا ویډیو سره لایک کړئ، کمنټس وکړئ او ورسره دا اکاونټ فالو کړئ او ورسره ټویټ وکړئ، ریپوست کړئ ویډیو او راځي زموږ سره د نوي خبرونو لپاره ملګري شئ.